الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له لا مثل له ولا مثال له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا قال تبارك وتعالى في مقام آخر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو دا وقتی چکم آیتنا مبارکہ ماولستل پاغے کے شروع آیت مبارکہ دا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 اور پسے دا سورة الشعراء دا پنجشتمی سپارے دو آیتونو یو کم پنزوستم او پنزوستم پدے دوائم آیت مبارکہ کی اللہ رب العزت پا اعتبار دا اولاد سرا سلور قسم ذکر گئی دین امک کی مونگو تاسو دا خبرہ ذہن نشین کو چی اولاد دا اللہ رب العزت دا طرفا یو عطیہ دا یو نعمت تے یو رحمت تے او دا رب ذوالجلال دا دی نعمت او رحمت او عطیہ قدردانی پکار دا چی چاہ دا دی قدردانی اکڑلا دنیا کے اغوی تا اللہ خوشخبریں اور ولیدی دخل محبوب مبارک پخل مبارک آبادی او چاچ ددینا قدری اکڑلا اللہ رب العزت دخل محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
په ذریعه سره چې کوم دی هغوی ته سزاګانې دنیا او د آخرت بیان کړي دي. اوس په اولاد کې دوه جنس دي. علما فرمایي چې یو ته نارینه اولاد ویل کېږي، بل ته زنانه اولاد ویل کېږي. او دا اولاد د الله په اختیار کې دي، د الله په قدرت کې دي، د الله په طاقت کې دي. او دا اختیار رب ذوالجلال د خپل ځان نه علاوه په دنیا کې چا نه دی ورکړی. قرآن کریم فرقان حمید په دې خبره باندې گواه دی. قرآن کریم کې الله فرمایي لله ملک السماوات والارض. دا کم ځمکه او اسمانونه چې تاسو تخکاری انسانانو د دې بادشاہي الله لره ده. په دې کې حکومت د الله چلیږي، په دې کې سلطنت د الله چلیږي، په دې کې بادشاہي د لوی الله چلیږي. دا الله لره دې سلطنت او حکومت او بادشاہي. یخلق ما یشاء. او په دې ځمکه کې چې الله څه پیدا کول غواړي هغه ته اختیار دی. یعنی رب ذوالجلال داسې ذات دی چې هغه الله څه پیدا کول غواړي کون فیکون ذات ته دا غو څوک تاسو والا نشتا. ځکه قرآن کریم په یو بل مقام کې الله فرمایي الا له الخلق والامر. په هر یو پیدا کړی شی باندې د الله حکم چلیږي. یعنی یو داسې شی نشتا چې هغه د الله د علم نه بهر وي. ان الله قد احاط بكل شيء علما. هر یو چیز د الله په علم په احاطه کې چې کوم دی داخل دی. نو الله فرمایي یخلق ما یشاء. په دې ځمکه کې چې الله څه وغواړي هغه پیدا کوي. یهب لمن یشاء اناسا. او چاته چې په دنیا کې خوښ شي هغه له لونه ورکي. ويهب لمن يشاء الذكور. او چاته چې په دنیا کې خوښ شي هغه له زامن ورکي. او يزوجهم ذكرانا واناثا. او چې چا لپاره الله اراده وکي چې دلبا زه جوړه اولاد ورکوما، یعنی نارینه بم پکی زنانه بم پکی. ويجعل من يشاء وقيما. او چا لپاره چې الله د شن کېدو د بانج کېدو اراده و فرمایي هغه شن کې او بانج. انه علیم قدیر. بشک دغه الله علم لرونکی دی او دې په هر یو چیز باندې قادر دی. علما فرمایي چې په دې آیت مبارکه کې په اعتبار د اولاد سره الله څلور حصے ذکر کړي. یعنی چاته په دنیا کې نارینه اولاد ورکړي چې الله وغواړي، چاته الله زنانه اولاد ورکړي، چاته الله دا دواړه ورکړي، او چاته الله رب العزت هیڅ قسم اولاد ورنکړي. الله رب العزت د اولاد نه محروم کړي. او بیا علماء په دې آیت مبارکه کې یو نقطه ذکر کړې ده چې دا د الله معشیت دی، د الله رب العزت قدرت دی، د الله طاقت دی چې د چا په کوم اولاد کې خیر وي الله هغه اولاد ورکړي. یعنی نه دا د زنانه په اختیار کې شته او نه د نارینه په اختیار کې شته. چې نارینه دا وایي چې ماته د نارینه اولاد ضرورت دی، د زنانه چې کوم دی زما د ښځې زنانه اولاد ولې چې کوم دی پیدا کړو، دا د الله سره ټکر اخیستل دي، دا د الله سره دشمنی اخیستل دي، دا د الله قهر او عذاب له دعوت ورکول دي. دا خو د هغې په اختیار کې نه ده، دا خو د رب ذوالجلال په اختیار کې ده، دا د احکم الحاکمین په اختیار کې ده، دا د رب العالمین په اختیار کې ده، دا د رب الناس په اختیار کې ده. او بیا
علماء دویمه نقطه په دې کې دا لیکلې ده چې د دې آیت په تفسیر کې علما فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. حضرت لوط علیہ السلام دا اللہ رب العزت پیغمبر ہو. حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام دا اللہ ټولنا زنانه اولاد ورکړو نارینه اولاد پکې نه چې نن موږ تاسو په دې خبر رمضان دا د الله اختیار دی. کچره رب ذوالجلال ته په دې دواړو کې سفر اخوي نو خپل پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام له الله رانینا نارینه اولاد ورکړو زنانه اولاد به له ورکو یا به له دواړو ورکو. لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت زنانہ اولاد ورکو وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. او ابراہیم علیہ السلام دا اللہ خلیل ہو دا اللہ دوست ہو دا اللہ ملگرے ہو دا اللہ دا پارے جی کم نے قربانے ورکڑی ہوئی دا رب ذوالجلال دا پارے دا پل مال جان وقت تن من در قربانی ورکڑی ہوا سلوے ورځ چې کوم نه نمرود په اور کې چې کوم نه سوزول شوی و پلار سره قطع تعلق جوړ کړه د کور نه یوباسو. ابراہیم علی نبینا علیہ السلام د الله جلیل القدر پیغمبر ہو. رب ذوالجلال ابراہیم علیہ السلام نے صرف نارینه اولاد ورکړه ولی زنانه اولاد هغه نشو ورکولی خپل پیغمبر لا دا خو د ابراهیم په اختیار کې نه د هاجرې او د سارې په اختیار کې دا خو صرف د رب العالمین په اختیار کې و. او یزوجهم ذکرانا و اناسا. او رب ذوالجلال فرمایي چې د چا د پاره خوخه کما چاته وغواړم نارینه او زنانه اولاد دواړه هغه چې کوم دی ورکوم یعنی دا دواړه نعمتونه او رحمتونه ول ورکوم. مفسرین فرمایي چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم له الله نارینه اولاد ورکړو نبی علیه السلام له الله زنانه اولاد ورکړو. په نارینه اولاد کې چې کوم دی نبی علیہ السلام نا اللہ رب العزت قاسم اور طاہر اور ابراہیم بعض علماء فرمائی چې دا د یو معصوم نوم دی او بعض فرمائی چې نه یکه به بعض دیګری چې کوم دی درې معصومان شي. خو معلومه شو دا چې نبی علیہ السلام ته نارینه اولاد هم میلاو شوی خو معصوم توب کې چې کوم دی هغه وفات شو. نبی علیہ السلام دغه خپل معصوم ابراہیم یا قاسم یا طاہر چې کوم نه خپل غیږ مبارکه کې نسلو چې دا غره ساخه تلا نبی علیہ السلام جړل اولاد د الله ډېر لوی نعمت دی. نبی علیہ السلام ورته جړل سترګې مبارکه چې کوم نه په باندې لمدې شوې دسترگو مبارک نے کم دے اس کی روانی شوی حضرت ابراہیم یا حضرت طاہر یا قاسم کو مخ مبارک پائیں کم دے غوف کی رو پر سی دی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تا عرض کی یا رسول اللہ تو کم لدی حالت منع گئی ننجستا اخبر اولاد وفات کی استادا حال دے نن چې ستا په غېږ کې ستا د اولاد ساقي ستا د حال دی نن چې ستا په غېږ کې ستا د ابراهیم یا قاسم یا طاهر ساقي ستا د حال دی. تا خو موږ د دې خبرو نه منع کولو چې دا د جاهلیت زمانه نه ده دا د اسلام زمانه ده دا په دور جاهلیت کې وو. نو نن تا سترګې ولې سرې کړي بیا علیه السلام ورته ارشاد فرمایي دا غیر اختیاری دی زما پدی باندې اس قسم طاقت او زور نشتا دا د زړه هغه جړا ده د زړه هغه فریاد دی د زړه هغه اوخ کې چې سترګو په لار باندې الله به پدی باندې زما قابو نشتا
دې باندې زما طاقت نشته، دا غیر اختیاري فعل دی. او بیا ورته ارشاد فرمایل تاسو ته څه پته اولاد د الله څومره لوی نعمت دی، د الله د طرف اولاد څومره لوی نعمت دی. حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د حسنین سره دومره محبت کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی حضرت اقرع بن حابس رضی الله تعالی عنہ. دا صحابي فرمایي چې ما خپل محبوب یو ورځ په مسجد نبوي کې ولیدو، حسن رضی الله تعالی عنہ، حسین رضی الله تعالی محبت ورسره کوي، کله په مخ باندې خپلوي، کله په تندي باندې خپلوي، کله په شونډو مبارک باندې خپلوي. ما ورته وی چې یا رسول الله زما په لږ زامن دي ما د هغوی سره دومره محبت نه دی کړی، زما په لږ بچي دي ما د هغوی سره دومره محبت نه دی کړی. د حسنینو سره ستاسو دا محبت ما ته یو واجبه غونته کې کار ښکاره شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي من لم يرحم الناس لا يرحم الله. څوک چې په انسانانو باندې رحم نه کوي الله په هغه رحم نه کوي. دا د الله حکم دی ماته. ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې حسن او حسین دا زما د دنیا ګلونه دي، دا زما د دنیا په اعتبار ګلونه دي. مشکات شریف کی حدیث ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی سره دومره محبت کو چې بیبي فاطمه ته ارشاد فرمایي فاطمه ما بچی مال راوړ چې زه سره محبت وکم. فاطمه رضی الله تعالی منډه منډه لاړه، حسنین شریفین به ولرا وستل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په غیږ کې وستل، کله په سر په وګ باندې څرول، کله په شا باندې کېنول. او حدیث پاک کې دام راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با باری باری یو په خپل وګ باندې سور کو، په شا باندې به کېنو او د اس په شان دی یا د اوښ په شان دی واپس لوري باندې روانو. او بیا به ورته باب کې ستاسو سواري سره دا زما د خوږ محبوب اخلاق دي. د ماشومانو سره دومره محبت، دومره شفقت، دومره رحم، دومره مهرباني. دا په څه وجه وه؟ دا په دې وجه وه چې آقا د وجه صلی الله تعالی علیه وسلم ته نبوت لا نه و میلاو شوی. هغه د جهالت زمانه وه، لوڼو به خلکو عار ګڼو، لوڼه به خلکو خپله بېعزتي ګڼله، لوڼه به خلکو خپله کم همتي ګڼله، لوڼو ته به چې کوم دی په بد نظر باندې کتل. او دا به وي چې دا به سبا لویږي، د چا د کور زینت په جوړېږي، د چا د کور ښایست په جوړېږي. او ما ته خلک بیا پیغور کوي چې فلانی لور راوړې ده، دا د فلانی لور ده. وایي د دې وجې نه به کنده به ورته وکنستله او هغه به یې ښخه کړله. عجیب واقعه د نبي علیه الصلاۃ والسلام په دور کې یو صحابي راغی یا رسول الله زه توبه وباسمه، پته نه لګي الله به زما توبه قبلوي او که نه. نبي علیه الصلاۃ والسلام ته مخامخ کېناستو، وی زما دومره لوی جرم دی گویا چې الله به هغه ما ته معاف کړي او که نه. نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي استغفروا ربکم انه کان غفارا. هغه خو ډېر لوی ذات دی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. او څوک چې د خپل ظلم نه بعد د خپل ګناه نه بعد توبه وباسي الله هغه ته ګناه معاف کوي، غفور الرحیم دی. هغه ورته وي زما ګناه د ځمکې نه هم لویه ده، زما ګناه د اسمان نه هم لویه ده، زما د ګناه د سمندر ده فراخۍ نه هم لویه ده. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي دا څه ګناه ده؟ یا رسول الله د جهالت زمانه وه، زما په کور کې یو ښکلی ښایسته ماشوم و، زه چې په سفر باندې تلمه زما دا ماشومه لا شوې نه وه. ما خپلې بیبي ته ووي که چېرې هلک وشو خو پرېږدی او که جینۍ وشوله درګور به یې کړي. وایي زه د تجارت په سفر باندې لاړم او څه وخت بعد راغلم،
زما لور په کور کې شی او ما ته پته نه وه او دا لور به چې کوم دی د ګاونډیانو کره یې پټه ساتله په کمره کې او کله کله به چې کوم دی زمونږ کره راتله وایي ما ته به رانږدې شوله هغه انس هغه محبت هغه شفقت الله رب العزت په اولاد کې او په والدینو کې کېښودی دی وایي ما ته به رانږدې شو ما به ووایي چې کېدی شي دا زما هغه لور خو بیا به مې زړه وي چې نه نه ما ته خو خپلې ښځې ویلي وو چې لور مې شوې وه مړه او هغه بیا ما ښخه کړله وی وخت تېرېدو یو ورځ چې کوم دی هغې ښځې ما ته وویل چې ما تا ته دروغ ویلي وو دا زمونږ لور ده وی ده وی چې ښه تا ما ته دومره دروغ وي وی یو ورځ یې په اوږه باندې سوره کړله وی ما هغه په اوږه باندې سوره کړله د ځان سره مې چې کوم دی هغه د ځمکې کېناستو دپاره چې کوم آله یې هغه واغېستله او پړي مې واغېستل دا مې روانه کړله یو خوشي بیابان ته مې بوتلله او دا هلته ما کېنوله او ما کنده شروع کړله کنده مې شروع کړله دا د هغې کندې په غاړه باندې ناسته وه زما په مخ باندې به شګې ولګېدې ما نه د مخ هغه شګې پاکولې بیا بجانه ستا په مخ شګې لګېدې زما په کپړو باندې به هغه خاوره ولګېده هغه کپړې به یې راله پاکول د ناز او د انداز خبرې را سره کولې چې کله زه پوه شوم چې کنده پوره شوه ما دا ونیسله او په کنده کې مې چې کوم دی ورخښه کړله او د پاسه مې پې خاورې واچولې وی دی ما ته چغې ولې اباجانه ولې ته ولې ما د والا داسې سزا راکړې څه چل دی ځکه قرآن کریم فرقان حمید فرمایي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت د قیامت په ورځ باندې به هغه درګور شوي ماشومانې راپاسي او د الله په دربار کې به التجا کوي بأي ذنب قتلت کریمه الله د دې نه دا تپوس کوي په څه وجه باندې قتل کړي او موږ یې درګور کړي هغه صحابي جړل نبی علیه الصلاۃ والسلام جړل هغه صحابي چې کوم دی ورته واقعا بیانوي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه واقعا اوري جاړي په چغو چغو باندې جاړي او ظالم ډېر ظلم دی کړی ډېر ظلم دی کړی دی زپاس زمانه دربار نه او د الله نورم بخنه غواړه کېدی شي الله تعالی دا بخنه وکړي او الله دې معاف کړي نو زما عزتمند اولاد د الله رب العزت نعمت دے ذکر قرآن کریم فرقان حمید کے اللہ فرمائی کہ اللہ رب العزت چاہتا ہو باڑی نارین اولاد ورکی چاہتا ہو باڑی زنانہ اولاد ورکی چاہتا ہو باڑی دوار ورکی چاہتا ہو باڑی بالکل اے چاہتا چی اولاد نور کولو باڑی تاسو کو رہتا سو بلی دلیم سمر ڈاکٹران سمر طبیبان سمر ملیان سمر جی کم دے تاویزگر سمر حکمہ لری لری پوری جی کم دے ګرځي او د اولاد د پاره چې کوم دی علاجونه کوي لیکن چې الله یې په قسمت کې نه لګلي دا نعمت یې څوک چاله نشي ورکولی او نبی علیه الصلاۃ والسلام مثال قائم کو نبی علیه الصلاۃ والسلام مثال قائم کو دې خبره ذکر نبی علیه الصلاۃ والسلام هر قول الفعل چې کوم دی د امت د پاره او نمونه ده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر یو فعل کې په هر یو کار کې چې کوم دی د امت لپاره نمونه ده او حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې په دنیا کې چاله الله زنانه اولاد ولور کی اے خوشخبری اور وہی چې چاله الله زنانه اولاد ورکی پکور کې زنانه اولاد پیدا شي زنانه اولاد عار مکوي زنانه اولاد بے عزتی مکوي زنانه اولاد تسپک مګورای زنانه اولاد چې کوم دی د دشمنی په دغه باندې مړی سي هغه وجه صدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مشکات شریف حدیث دی وای چې کله په یو کور کې زنانه اولاد پیدا شي فرشتي مبارک چې کوم دی په خپل وزرو سره پاغي باندې سایه کوي په خپل وزرو کې چې کوم دی پټکړي او دا اعلان کوي اے د کور خلقا
اے په دې کور کې وسیدونکي خلکا دا یو کمزور جان الله پیدا کړی د کمزوري جان ځکه زنانا اولاد دا کمزور جان دی او چې د چا نه پیدا شوی هغه کمزور جان دی او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا فرشتي आवाज چې دا کمزور جان د کمزوري جان نه پیدا شوی دی او الله رب العزت په دې کمزوري جان حفاظت په خپل کوي او الله رب العزت په چې څوک د دې تربيت کوي حسن سلوک ور سره ساتي الله رب العزت په جنت ته داخلي بل حدیث له نبی علیه الصلاۃ والسلام د نور مبارکي وایي چې چا درې لوریانی یا درې خويندې داغي کفالت کو داغي تربیت کو داغي تعلیم او تعلم خیال وساتو یعنی تعلیم او تعلم کا مطلب څه دینداری چې کوم نه باغی کې راوستل د دین تعلیم په کو الله سره ول رابطه جوړ کړل د الله سره ول تعلق جوړ کو او بیا د هغه د تربیت نگرانی صحیح وکړل دا هغه تربیت برابر پاغه کور کې وکړو ہر جائز ضرورت داوی پورا کو ہر جائز ضرورت او مراد داوی پکور کی پورا کو او بیا چې کله بلوغت ته ورسېدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې داوی د جوړ سړی پیدا کړو داغي سره چې کم دی داوی کور ودان وای چا چې دا کارو کو وای هغه په جنت کې زما سره داسي لکه دا دوغوتی چې نږدې وای په جنت کې باغ زما سره داسي نږدې لکه پدې لاس کې چې دا دوغوتی یو ځای او نږدې دی یو بل تداسي به کم دی هغه سړی هغه پلار هغه ور زما سره په جنت کې نه او بل ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا د دوو یا د دریو خوینو یا د ورونو صحیح تربیت کو وی الله رب العزت په جب هغه باندې کوم دی جنت واجب یو صحابي فرمایي یا رسول الله کله چا درې خويند یا درې ورونه نه بیا دوی ودا بشارت داغه د پاره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې خلکو تاسو کو چې یا رسول الله کله چا یو ولور یا خور یو داغه تربیت په صحیح طریقه باندې وکي کفالت یو کی نو دا خوشخبری بداغه د پاره رسول الله مبارک ته او دا بداغه د پاره مشکات شریف حدیث ته حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو خل د دوه ماشومان سره زموږ کور ته راغله کې راستا او ما ته وی چې خاون مې مړ دی دا بچي یتیمان دي غریب یم او د ډېر وخت نه چې کوم دی دې څه خړلې نه دي کستا په کور کې صحیح مال راکړي وی ما ورته چې ما سره خدای غو کجوره ده نور اثر یې سم نشته وی هغه چې دا یو کجوره راغله وی ما ولا غو کجوره ورکړه هغه کجوره په منځ باندې دوکړه نیمه حصہ د کجوري نیمه ټوکړه هغه یوې ماشومه یې ورکړه او نیمه ټوکړه چې کوم دی بلې ماشومه لو او بیا ناس ته یو سو ساته بیا لاړه لا پاسې د هوته پدې کې نبی عليه الصلاه والسلام کور ترا وې ما نبی عليه الصلاه والسلام ته دا ټوله واقعیا ذکر کړه یا رسول الله د شانت د زنان راغلی وا دوه ماشومان ور سره وي او ما ته فریاد کو چې ما ډوډۍ نه خړلې زما بچو نار تیر کړه ډوډۍ ورته نشتا ما نه سوال کو بیا شي تاول سوال کړ یا رسول الله ما سره باغ وخت کې دا یو کجوره وا هغه یو کجوره به ولور او یا رسول الله د تعجب خبره ده چې هغه یو کجوره هغه نیمه کړه نیمه یویل الله ورکړه نیمه بلیل الله ورکړه او په خپل چې کوم دی ځان دا شانته اوسه نبی عليه الصلاه والسلام ارشاد فرمایا چې چا داسې تربیت خپل زنانو اولاد نارینه اولادو کو رب ذل جلال به چې کوم دی جنت ته داخلي او بیا په دې کې فرق هم نه دی پکا چې کومه خوشحالي په نارینه اولاد باندې موږ تاسو کو داسې خوشحالي د دې نه ډبل خوشحالي په زنانه اولاد باندې پکار ده په زنانه اولاد باندې زنانه اولاد الله پنيز باندې رحمت ته او نارینه اولاد الله پنيز باندې نعمت ته نو نعمت د رحمت کوچتي ده الله ان رحمت الله قریب هر یو سیسته د الله رحمت چې کوم دی هغه قریب یو نږدې زما عزت مندو تاسو ټول ته معلومه ده زموږ په پاکستان کې زموږ په ملک کې زموږ په خاور باندې یو سلسله شروع شوې ده د بچو د قتل سو کې څنګه قتل کې او سو کې څنګه قتل
یو بدبخته په دې 13 ورځو کې د 9 ورځو ماشومان 15 ډزه وشتي وه. دومره ماشوم وه. لکه ظالمه ولې وایي ما نارینه اولاد د خپلې ښځې نه طلب کړی او دې ما له زنانه اولاد راکړو. دا زما نه وه خوښه. ما نارینه اولاد پکار و دې ما له زنانه اولاد راکړو. دا زما نه وه خوښه. په دې وجه باندې مې قتل کړ. ظالمه دا ستا امانت کړو، دا خو د الله امانت و. او الله رب العزت فرمایي چې ستاسو په کورونو کې دا زنانه اولاد دا د الله امانت دی، دا د رسول الله مبارک لوریانې دي او دې ته به چې کوم دی د خیر په نظر باندې کو. دا د الله تقسیم دی. زما عزتمندو هغې ظالم دومره ظلم وکړو چې هغه د 9 ورځو ماشوم چې کوم دی 15 ډزه ویشتله. په کائناتو کې داسې قیامت مونږ او تاسو به نه یې لیدو. داسې قیامت د هغې ماشومې وړه سینا د مرغۍ عمره سا واړه واړه خپې لاس چې په دغه وخت کې مور پلار چې کوم دی د هغې لاس ښکلی د هغوی خپې ښکلی هغې ظالم 15 ډزه چې کوم دی هغه ماشومه ویشته. هغه ظالم خو ګرفتار شوی دی خو رب ذوالجلال دی له هغه سزا ورکړي په دنیا کې او په آخرت کې چې نورو خلکو له د عبرت نشان جوړ شي. او دا بل ورځ دا واقع شوې په دې لیاقت آباد کې. لیاقت آباد موږ ته نږدې دی د لالوګې سره. هغه چېرې میاوالي وه. دا لیاقت آباد کې دا واقع شوې دا بله ورځ د یو شپږو 9 میاشتو ماشومه پلار رایساره کړله په مرۍ باندې کوم دی له چاړه راکړله مرۍ ته پرېږدله. لکه ظالمه ولې وایي دا زما نه وه خوښه. دا نحوست دی وایي زما عزتمندو دا نحوست نه دی، دا د الله رحمت دی. مونږ او تاسو په شریعت باندې چلیږو، په دین الاسلام باندې به چلیږو. او بیا زما عزتمندو نبي علیه الصلاة والسلام چې څومره محبت د زنانه اولاد سره کړی دی دومره محبت چې کوم دی د حسنینو سره نه دی کړی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله به فاطمه زما کور ته راتله وایي زه به له 2 قدمه مخې ته لاړم چې زما د زړه ټوکړه راغله، زما جګر راغی. څومره محبت د نبی علیه الصلاة والسلام د خپل اولاد سره. نو زما عزتمندو مونږ او تاسو په دې ظلم باندې خاموشه نه شو. مونږ او تاسو د دې ظلم مذمت وکړو. مونږ او تاسو د دې ظلم مخنیوی چې کوم دی وکړو او د الله په بارګاه کې صرف د خپل زړه نه دا آواز وباسو چې دې ظالم ظلم کړی دی او په کم ځای کې چې ماشومانو سره ظلم کېږي دا ظالمان دي او دا کیفر کردار ته رسول چې کوم دی دا زما او ستا کار دی. الله رب العزت نه دعا ده رب ذوالجلال زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. الله یې تقصیرات ګناهونو ته معاف کړي او رب ذوالجلال دې نارینه اولاد چې چاري نارینه اولاد دی ولور کړي، زنانه اولاد نه زنانه اولاد دی ولور کړي او که شاید دواړه نه دواړه دی ولور کړي او رب ذوالجلال دې خپل نبی په خاطر باندې زموږ ستاسو د عزت او د جاه او د ابرو حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.